د نکاح مذاق وړاوهل دا د مسلمان شان نشي کېدی. مسلمان ډیر په مینه او محبت د الله قانون قبلوي. نن مسلمانانو خپل دین شاته غورځولی، دین نه یې خبره، او چې ورپسې نو په هغه چا د هغه چا په خبرو ورپسې چې هغه د دې دین بالکل کورا او جاهلاني. د مغرب او د یورپ چې کم کلچر دی او کم تهذیب دی د هغې خبرې چې څوک کوي هغې له لوی اهمیت ورکوي. زموږ د دې ملک یو جنۍ بار وتښتولی شوه، بوتلی شوه، او هغلته هغې د یورپ د تهذیب مطابق د هغې تربیت وکړو. دا نوم یې دومره معتبر نه دی چې سړی د جومات په منبر باندې والي. یو بې حیا انسان، یو ذلیل انسان، هغه وایي چې د نکاح څه ضرورت دی، پارټنرشپ پکار دی. نو ته خو هسې هغه ماحول ته تللی که نه، دا ماحول د اسلام ماحول خو هسې هم تا پرېښی دی که نه. نو که دا تپوس دې وکړي چې په دې وخت کې دا ستا مور و پلار د یو بل نه خپل پارټنرشپ ختم کړي او جدا شي، بیا به ته څه کوې؟ دلته د اسلام حکم به راته یاد راشي چې په نکاح کې چې کومه مضبوطیا ده، کومه پختګي ده، په دې رشته کې چې کوم محبت دی، په دې کې چې کوم جوړ دی، په دې کې چې کوم یووالی دی، دا د معاشرې د قیام ذریعه ده، دا د خاندان د قیام ذریعه ده، دا د انساني نسل د حفاظت ذریعه ده. په ځناورو کې ته نسل نسب نشي معلومولی. ته پیژنې دا لیوان دي، دا خنزیران دي، او دا شرمخ دی او پلانی دی پلانی دی، لیکن ته پکې پلار او زوی مور او بچی نشي پیدا کولی. د یورپ معاشره او د ځناورو معاشره کې خو څه فرق نشته. دا خو اسلام دی چې د خاندان حفاظت کوي، دا خو اسلام دی چې ستا د نسل حفاظت کوي. د دې نه بغیر بل څه نظام راته ته وښیه چې په هغې کې دا ستا پارټنرشپ او څه د دې په نتیجه کې څه فایدې وښیه که نه. په یورپ کې او په مغربي معاشره کې نکاح کېږي د طلاقو دپاره، ځکه هغوی چې مهر ږدي نو مهر څه وایي چې دا به عند الطلبي. دا د هغه معاشرې کلچر دی، دا زموږ د معاشرې نه دی. دلته چې نکاح کېږي نو نکاح د ابد الآباد د تر مرګه پورې د قایم ساتلو دپاره کېږي. او دلته الله تبارک وتعالی محبت یې ښودی دی، مینه یې ښودې ده. وجعل بینکم مودة ورحمه. د زنانو باره کې الله فرمایي تاسو له الله بیبیانې پیدا کړي دي، تاسو واده وکئ، نکاح وکئ، او بیا څه لتسکنو الیها، دا دې دپاره چې تاسو د دې زنانو خواته د خپلو ښځو خواته سکون حاصل کئ. دا د سکون ذریعه ده، دا د بغض او د حسد ذریعه نه ده، دا د طلاق ذریعه نه ده. طلاق مکروه ترین څیز دی، لیکن د مغربي معاشرې اثرات په موږ باندې دومره وشو چې موږ هم نن سبا د طلاقو کیسونه زیات شو. خو زموږ خو بدقسمتي دا ده چې هم په دې الفاظو باندې د اسلام خلاف د نکاح مذاق وړاوهل، او چې د یو ځای اوسېدو دپاره خو د نکاح په پاره دستخط څه ضروري دی؟ سړی د یو ځای اوسېږي که نه، د بدکارۍ او د بد اخلاقۍ یو نمونه. لیکن بل طرف ته یاد ساتئ زموږ د ملک دپاره وزیر اعظمه تیاریږي. الله دې موږ د دې آفت نه وساتي. دې وجه نه د اسلام اصول، ښایسته اصول، د اسلام دین سټډي کول. زموږ خلک چې اسلام ګوري که نه او د اسلامي معاشرې مطالعه کې د دې نه مخکې د اسلام د مخالفینو لیکلی شوي سوالات یې زده کړي، نو د هغې نه پس د قرآن و سنت خبره په ذهن کې نه کښېني، بیا زړه ته نه کوزېږي. خپل دین اول زده کول دي، اعتراضات ټول په خپله ختمیږي. د الله قانون آسان دی، دا هم ویلی شو که نه. نکاح انتهایی آسانه طریقه، د مشکلاتو نه هټ کر قطع نظر. د الله قانون څومره آسان دی او څومره د پختګۍ ذریعه ده، څومره د کلکوالي ذریعه ده، د رشتو د مضبوطیا ذریعه ده، د پلار او د مور او د بچو د یو ځای پاتې کېدو تر دې پورې نسل در نسل زموږ خاندانونه محفوظ دي، احترام دی، قدر دی، د مشري ده، کشري ده،
دا پلار دی، دا بچی دی، دا خواښ او دا سخر دی، دا تره دی او دا ماما دی، دا د ټول دا څه دي؟ دا د دې یو نکاح په وجه، د نکاح په نتیجه کې چې زمونږ د معاشرې څومره وحدت او د معاشرې اتحاد او د معاشرې یکجهتي او یووالی، د نسلونو حفاظت، دا چې څومره څه دي د دې بنیاد نکاح دی. نو مغرب چې کله هم ګزار کوي نو هم په دقه مرکز باندې ګزار کوي. دا زمونږ معاشره داسې لږه وټنګوله سي څنګه څه جس څه رمق پکې شته که پکې نشته. د دې په نتیجه کې دا څه دي؟ خلک وایي دا خبره ولې کړه دا ډېر هوښیار دي چې څوک مشهورېږي نه که نه. په پښتو کې متل دی وایي لاړ شه جومات په محراب کې امتیاز وکړه ټول خلک به دې بیا یادوي. دا د هغه شهرت ذریعه ده. په دې طریقه باندې څه چل وشو؟ په مغربي ټوله معاشره کې هغې ته یو لوی حیثیت میلاو شو. د دې وجه د دې نوم اخیستل درسره نه دي په کار. دا هېڅ شی نه دی. یو بکواس وکړو، یو ګډې وډې ویلې، نو د دې نوم نور هم مشهورېږي. هېڅ مسلمان ملت کې دې له هېڅ اهمیت نه دي ورکول پکار، نه څه توجه ورکول پکار دي. دغه شانتې نور هم لګیا غاپي د مغرب خلک. دا هغه معاشره کې د هغې خلکو سره کوم چې د پیغمبر مذاق وړاو کړی دی، دا د سلمان رشدي سره د تسلیمه نسرین سره، دا ټولو سره یو ځای ملګري، لیکن جامه بدل ده. الله تبارک وتعالی دې د دې ازمایښونو او د دې مصیبتونو نه موږ په خپل حفاظت کې وساتي. لا اله الا الله، لا اله